د سورت بقره په دویمه حصہ کې په نبی علیہ السلام باندې د یهودو د نصاراو د منافقینو د مشرکینو نه اعتراضونه دي. بیا خو سبا دا وی چې پیغمبر نو ولی په دې باندې د خلکو اعتراضونه دي، نو چې اعتراض براغه لهدا د پیغمبر نه دی، نه هغه مشرک جواب بکې منگ د هندو جواب کوم، منگ د سکھ جواب کوم، دا تج چوے دی کی تیروتے او دا غي وجه د سدا صغر منافات د نکاح سره لري چې انسان د صغیر او د منافی د نکاح سره د دې سره منافات نشته دی. نابالغ زویلا خلق خزه کوي، زوی د سره دنیا حال خبر نه وړو کې نابالغ زویلا پلار خزه کوي، نابالغ جینۍ پلار چال ور کوي. د نابالغ زویلا خزه کول، نابالغ جینۍ چال ور کول، پدې کې شریعت کې هیڅ منافات نشته دی. نابالغ جنۍ ورکړه، پلار ورکړه، ورور ورکړه، تر ورکړه، بل ورکړه، بلوغ ته ورسېده، که چېرته دغه نکاح خوښه وه نو برقرار پاتې کېږي، خو که دغه نکاح خوښه نه وه نکاح ماتولی شي. نابالغ زویله خزه کړې ده، که چېرې دا بلوغ ته ورسې، که دا جنۍ خوښه وه نو کولی شي، که خوښه نه پرېښودی شي. نابالغ جنۍ په نکاح باندې ورکړه نو که چېرته بلوغ ته ورسېد او دا هلک یې خوښ و نو برقرار پاتې کېدی شي، او که خوښ نه و نکاح ماتولی شي. جناب رسول الله سلام د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح کړی دا. کوژدن چې کړی دا په دې کې اختلاف دی چې کوژدن د عائشہ رضی الله عنها دا په شپږم کال شوی دا که په اووم کال شوی دا. د کوژدن مبارک دوان روایتونه دي چې په شپږم کال یا په اووم کال د دې کوژدن شوی دا، په مکه کې شوی دا. 2 کال پس یا 3 کال پس مدینه منوره ته چراله نو آلته واده وشو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما د ماشومانو جنکو سره لوبې کولې، زما مور ام رومان دې ما ته आवाज وکړ چې بچی زما خوا راشه. وزې په منډه باندې د هغې خوا رالم، دا ساه مې لنډه کېدله ځکه منډه مې وکړه. وزې ونیو هغې کې چې کور ته راشه. زه چې کله کور ته رالم چې پام مې وکړ د انصارو زنانه زموږ کور کې ناستې دي. وزې ما ته یې ویله چې د خیر مبارکي راله راکړه. د هغه زنانو سره د جناب محمد رسول الله سلام کور ته لاړم. عائشہ رضی الله عنها چې بلوغ ته رسېدلې ده، د پلار په نکاح باندې اعتراض نه دی کړی، د جناب رسول الله سلام په نکاح اعتراض نه دی کړی، او د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر په خوشحالۍ باندې وخت تیر کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم سے 9 کاله خپل وخت تیر کړ، 9 کاله. او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د دې عمر 18 کاله و. په 18 کالو کې حضرت عائشہ رضی پاتې شول او نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو. اوس که عائشہ رضی الله عنها اعتراض د ابوبکر په نکاح کړی وی نو موږ به هندوی ته ویلې وی چې هندوی اعتراض صحیح دی، ځکه ابوبکر هم دا اعتراض کړی و. که د عائشہ رضی الله عنها په دې نکاح باندې ام رومان اعتراض کړی وی، د عائشہ رضی الله عنها مور
نو مونږ به هندوی ته ویل چې او اعتراض دې ټیک دی ام رومان هم دا اعتراض کړی و که په دې نکاح باندې جناب محمد رسول خپل اعتراض کړی وی نو مونږ ویل چې او د هندوی خبره صحیح ده نه ابو بکر اعتراض کوي نه ام رومان اعتراض کوي نه نبی صلی الله علیه وسلم اعتراض کوي د هندوی کم حیثیت دی چې هغه اعتراض په دې معنی کوي چې جی ستاسو کتابونو کې راغلی دي ته د کتاب په مقصد څه پوهېږي تا نه بخاري ویلې ده نه د مسلم ویلې ده ته چېرته خپل هندوتوب کوه چېرته بت ته سجدې کوه غوا ته سجدې کوه نو د خود غواګانو ته سجدې کوه ځکه دغه ډېر اوچت څیز دی بت ته سجدې کوه دغه ډېر اوچت څیز دی مردار اخره زنا کوه دا ډېر اوچت څیز دی ستا د اعتراض په عایشې رضی الله په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم ځای نه دی ښه جي که جناب رسول الله سلام نکاح د ماشومې جنۍ سره نوی کړی په امت کې به هیچا د نابالغې جنۍ سره نکاح نه شوی کولی خو دا په امت باندې یو ډېر ترحم دی چې د پیغمبر د وړکې جنۍ سره نکاح وکړه د کونډو ښځو سره هم نکاحونه کړي دي دې کې دې ته اشاره ده که کونډه ښځه کې نو هم جایز ده که ستا د عمر نه زیاته ښځه کې نو هم جایز ده ځکه د خدیجة الکبرا عمر 40 کاله و د نبی علیه السلام عمر 40 کاله و په 40 کاله کې د 40 کالو ښځه کړې ده دغه نور زنانه حضرت سوده او حضرت جویریه او صفیه او فلان دغه زنانه چې نبی صلی الله علیه وسلم وي کونډې ښځې پیغمبر کړي دي په دې کې اشاره دی ته چې زموږ په دین کې اجازت دی کونډې ښځې په نکاح شي اغوستی وړې جنکۍ په نکاح شي اغوستی دارنګې د ځان نه په زیات عمر ښځه هم په نکاح باندې شي اغوستلی په کار دا چې شریعتي اصولو د سړی مراجعه وکړي او سړی اوتې بوتې ونه وایي دا یو دویم یو سړی دا وایي زه دا ثابتوم چې دې چې کله واده کوو نو 19 کاله عمر یو یا 29 سال عمر و دا خو اسانه خبره دی حل خو ډېر آسان دی یو طرف ته امام بخاری دی بل طرف ته د 14مې صدۍ مولا را پاڅېده د 14مې صدۍ مولا وویله چې عمر یې 19 کاله و د 2مې صدۍ مولا وویله چې عمر یې پوه شولې 9 کاله و 2 دعوې شولې یو دعوه ده د امام بخاری دویمه دعوه د 14مې صدۍ د مولا ده موږ په دې باندې چې نکاح شوې ده په 9 کال په دې خو موږ د بخاري د مسلم بلکې د احادیثو د کتابونو حوالې ورکوو نکاح چې شوې ده په 19 کال باندې قرآن کامل کتاب دی که ناقص دی نو دی وایي چې قرآن نظار شم قرآن خو کامل کتاب دی نو چې کامل کتاب دوستا قرآن کې وښیوه چې د عایشې رضی الله عنها نکاح په 19 کال شوې ده که قرآن کې دی ونه ښوده قرآن بیا ناقص کتاب دی که ته چېرته په یو روایت کې ښې نو هغه روایت دی د بخاري د روایت نه اوچت نه دی هغه روایت دی د مسلم د روایت نه اوچت نه دی هغه د صحاح د روایتونو نه اوچت نه دی نو لہذا ستا د روایت او د بخاري او د مسلم او د صحاح روایتونو کې ډېر فرق دی خجی دا خبره کول چې امام بخاري باندې پلان کې مولا اعتراض کړي پلان کې کړي دا مکمل غلط دی پوه شولې اعتراض په امام بخاری باندې د قرآن نه پیش کا امام بخاری باندې اعتراض پیغمبر د حدیث نه پیش کا د مولا خبرو په نه کې
دارقطنی ته زه د امام بخاري نه اوچت عالم نه وایم چې دارقطنی جی اعتراض وکاو مصنف ابن ابي شيبه په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې یو جلد مکمل لګولې دی نو سبب زویم چې مصنف ابن ابي شيبه جی په امام ابو حنیفه باندې رد کړی دی نو امام ابو حنیفه د سره پوهېدل نه ځکه مصنف ابن ابي شيبه پې رد کړی دی نه موږ ویو چې د مصنف ابن ابي شيبه حیثیت موږ ښیو چې د دې حیثیت څومره دی د امام ابو حنیفه حیثیت ښیو موږ ویو د امام بخاري حیثیت بیان کا د امام دارقطنی حیثیت بیان کا چې د دارقطنی حیثیت د بخاري په نسبت څونه حیثیت لري او چې حیثیت ډېر کمزور دی جولا سړی را پاڅېدو د کلی په ملک اعتراض کوي بازاري سړی را پاڅې په وزیر اعظم اعتراض کوي نو د بازاري سړی اعتراض په وزیر اعظم باندې غلط دی چرته د بازاري سړی حیثیت چرته د کمزوري نسب والا حیثیت او چرته د یو اوچت حیثیت والا سړی د یو کمزوري اعتراض په هغې باندې غلط دی نو لہذا که چرته د مشرک اعتراض د کافر اعتراض سړی د هغې نه جواب نه کوي او ناڅاپه را باندې کوي په امام بخاري باندې په امام مسلم باندې دارنګ په صحیح سته را باندې کوي زه هم دا خو ډېر قمقلتوب به ورته زه ویم قمقلتوب ځکه دی چې ته د کافر اعتراض جواب نه کې د مشرک د جواب سوال اعتراض نه کې او ته په خپل کور کې را باندې کې پوه شولې او دا یو د قمقلتوب یوه نښه ده کلي کې چېرته شور وشه شور نو چې کلي کې شور وشو قمقل سړی کور ته راغی یې وروره په خپلو بچو را باندې کړ ډب او غرب او ډب او غرب لکه دا بچي ولې وې کلي کې شور شوی دی هلکه کلي کې شور شوی دی ستا بچو ته څه ګناه ده هندوي خبره وکړه سیخ خبره وکړه امام بخاري ته په دې کې څه نقصان دی امام مسلم ته په کې څه نقصان دی جواب د هندوي وکړه جواب د سیخ وکړه دا خبره کول چې زما د سیخ څه کار نشته زما د هندو څه کار نشته او چې ستا د هندو د سیخ څه کار نشته ستا کار فقط د مسلمان د بې عزتۍ سره دی چې مسلمان څنګه بې عزته کم نو په کار دی سړی مسلمان بې عزته نه کړي ډېر خیال وساتي